بسم الله الرحمن الرحيم. قاعده نمبر 5 القديم يترك على قدمه. قدیم با خپل زوړ حالت باندې پرې خودل کیږي. یو بل تعبیر دی ما کان قدیما یترک على حاله. کوم شی چې قدیم وي په خپل حالت به پرې خودل کیږي. ولا يغير الا بحجه. د دې ترڅ تفصیل را روان دی. د خپل قدم نه به کې تغییر نه کیږي مگر که حجت موجود وي. ما وجد على صفه لا يغير عنها الا بحجه ملزمه. دا بل تعبیر دی. یو شی په یو صفت باندې ومندل شي دا غینه به متغیر کیږي نه مگر دا چې ملزمه حجت موجود وي. به موږ دا خبره وکړه چې قدیم مختلف ابوابو کې فقها په مختلفو معنو باندې استعمالي. لکه بابای کې خيار عیب کې چې وای دا عیب قدیم دی دا عیب جدید دی. نو دلته د عیب قدیم نه مراد هغه عیب وي کوم چې د بای په قبضه کې مبیوي او پکې پیدا شوی. او عیب جدید هغه عیب چې کله مبیه د مشتری قبضه تراشي او عیب پکې پیدا شي نو هغه ته به عیب جدید وای. دغه شان د قاعده د علم کلام په کتابونو کې قدیم چې د بنور معنی باندې استعماليږي. لکه دوه معنی باندې استعماليږي. یو معنی دا د کوم شي وجود چې د بل چا د وجه نه وي ناغو ته دیو غیر محتاج او قدیم ویل کیږي. رسې غیر محتاج یعنی چاته محتاج نه دی او قدیم متویل کیږي. دې ته قدیم به ذات هم وي. یو بل معنی هم د قدیم به زمان. قدیم به زمان چاته ویل کیږي د مخکینه قدیم به ذات او قدیم به زمان هغه شی چې هغه سره حدث چې ده کنه حدوث حدث وای عدم چې هغه لاحق شوی نه په زمانه مخکینه کې د کوم شي سره چې عدم نه لاحق شوی لکه الله جل جلاله قدیم دی. برحال مختلف معنی باندې استعماليږي. قاعده کې د قدیم سمانه ده نو هغه شرح مجلد الاحکام کې دي. القدیم هو الذي لا يوجد من يعرف اوله. قدیم هغه چاته ویل کیږي چې نه موجود هغه څوک چې د اول پیژني. د یو شی ابتدا پیژندون کې چې نه موجود دې ته ویل کیږي قدیم. خو فقها وایي چې د سره یو بل یو قید ملګری کول ضروری دی چې هغه مشاهده ده. نو دا څه وایو قدیم چاته ویل کیږي چې د څوک نه موجود چې د دې ابتدایي مشاهده پیژني یا د دې ابتدایي مشاهده کړي چام کړي ټول وفات شوی. دا قید به ضروری دی ځکه ځینې وخت کې د یو شی ابتدا خلق پیژني او وجه دی چې تاریخي دا تاریخ په وجه د شی ابتدا پیژني. نو د تاریخ په اعتبار سره به هغه شی قدیم نه جوړیږي ځکه خلک ابتدا پیژني حالانکه هغه حقیقت کې قدیم وي. دا قید به ولګو چې هغه څوک نه موجود چا چې دیو ابتدا مشاهده کړي دا بس دا قدیم دی. اگر که د تاریخ په اعتبار سره دا غي د ابتدا پته لګي. وی على أنه يجب إضافة كلمة بالمشاهدة على التعريف لأن كثيرا من الأشياء القديمة التي ترجع إلى أحد بعيد ك200 سنة 200 کال تیر شوی د دې نمزید يعرف زمن وجودها. دغه د وجود زمان به جندل کیږي د تاریخ په وجماني. درر الحكام في شرح مجلد الاحکام کې ده. په دې معنی ورسېدل دا خو د قدیم قصه شو. مفهوم د قاعده دا دی چې کله د یو شی متعلق د دوو کسانو تناظر شي یو وی چې دا شی قدیم دی په خپل حالت باندې پریدو او بل وی چې نه یا یو سړی د قدیم داوا کوي وی چې زما حق دی ځکه زما حق قدیم دی او بل کس وی چې نه دا حق مقدس تازه نه منم هغه یعنی د حدوث داوا کوي. نو حاصل لقاعده دا دي څوک چې دا قدیم داوا کوي قدیم هم دغه لپاره فیصله کوي. خو شرط بداوي چې د قدیم خلاف دلیل نه موجود. کدلیل موجود شر روان دي یا څه قیدونه دي هغه قیدونه به قدیم نه منل کیږي. هي مثلا دا څه وایو د یو سړي د کور وبدي یا د یو سړي پټی ته
د نهر نه کمې اوبه راځي یا د چا په ځمکه راتېرېږي د کله نه راتېرېږي د دې هېڅ پته نه لګي چا مشاهده نه ده کړې چې ابتدا یې کله نه شوي داسې ووایه مشاهدې والی نه دي موجود فی الحال چې د دې ابتدا کله نه شوې ده که څوک بس وفات شوي دي نو پټي والا ورته وایي چې بهی د اوبه دې لرې که زما د پټي نه هغه وایي چې نه دا زما زوړ حق دی نو مفهوم د قاعدې دا دی په دې صورت کې والقدیم یترک علی قدمه دغه حق د اوبو د تېرولو دا به په خپل حالت باندې واقع وي همدغه شان یو سړی دی د هغه د کور لاره چې دا د بل سړي په ځمکه باندې تېرېږي اوس دا لاره د کله نه ده د دې ابتدایي مشاهدې والا ټول وفات شوي نشته نه ټیم پکې تېر شوی نو دغه پټي والا ورته وایي دا لاره دې ختمه که زما د پټي نه او هغه ورته وایي چې نه دا زما زړه لار ده نه شم ختمولی نو قاضي به دغه قدیم دعوه چې څوک کوي د په حق کې فیصله کوي تاسو ورسېدلې وجه څه ده وجه چونکې قاعده هم ده او حدیث هم دی ظن المؤمنین خیر مؤمنانو باندې به د خیر ګمان کیږي امور المسلمین محموله علی الصلاح متى امکان مسلمانانو امور به صحت تاړو تر څو چې امکان لري نو چې دومره زمانه تېره شوې ده او د دې سړي په پټي کې لاره ده د دې سړي په ځمکه باندې اوبه تېرېږي معلومیږي چې شرعي حق په وجه به تېرېږي دومره زمانه تېره شوې ده او دا اعلان دی لرې کړی نه معلومیږي چې شرعي حق به وي ځکه څوک هم داسې نه کوي یو مسلمان داسې نه کوي چې په پردۍ ځمکه باندې لاره یا اوبه تېري کړي او ناحقې تېري کړي نه معلومیږي څه حق به وي خو هغه نه میر دی چې څه حق دی نه ظن المؤمنین په وجه باندې به اوس موږ په دې قدیم باندې فیصله کوو تاسو پوه شولې د دې قاعدې دپاره درې اهم شرایط دي علی الاطلاق نه ده هغه کې یو شرط دا دی چې وایي دا قدیم چې دی دا به خلاف شرع نه وي که چېرې قدیم د شریعت خلاف دی له به هېڅ اعتبار نه وي القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له يعني أن الشيء المعمول بغير صورة مشروعة في الأصل لا اعتبار له ولو كان قديما وجلت الأحكام والأدلة كدي شریعت خلاف چیو اعتبار به ولنوي لکه یو سړي سره ځمکه ورسره ده او 50 کاله 80 کاله 100 کالونه کری تصرف پکې کوي او دته اندازه ده چې دا زمونږ ملک نه دی څوک چې تصرف کوي څوک یې کوي دا مثلا د زید ملک دی زید دا ومو کې چې به ځمکه زما ده او دا وایي چې نه بس د قدیم رئیس ته زمونږ سره ده موږ پکې تصرفات کوو لهذا څه حق نشته دی نو دلته القدیم یترک علی قدمه قدیم په خپل قدم پرې ښودل او ځمکه هم د متصرف ته او دا څوک چې پکې زراعت کوي هم دته پرې ښودل دا نه چلیږي حق چې چا دی هغه ته به ورکړلی شي که شریعت مخالف قدیم دی تاسو پوهیږئ که نه بلکې دا اوسه پورې چې کوم استعمال کړي دا هم که نه دي کړي که اجازت یې ورته نه و دویم قید دا دی چې مدیر بنوي اول قید دا شو شریعت خلاف بنوي دویم قید دا شو چې مدیر بنوي لکه رستو قاعده هم را روانه ده الضرر لا يكون قديما ان شاء الله التبع د ضرر اقسام بیانو ضرر خاص دی ضرر عام دی به ضرر خاص کې فاحش دی غیر فاحش دی نو دویم قید دا دی چې ضرر قدیم به مضر نه وي مضر چاته به ترې نه ضرر نه وي لکه ضرر عامه علی الاطلاق به دې قدیم له هېڅ اعتبار نه وي لا اعتبار له او که ضرر خاصه و فاحشو بیا به هم دې قدیم له اعتبار نه وي چې بس موږ وایو القدیم یترک علی قدمه نه دی کې ضرر دی ها که ضرر خاصه و غیر فاحشه ان شاء الله بیان به کو ورپسې ماده کې نه به دغه صورت کې بس ټیک ده القدیم یترک علی قدمه باندې به عمل کېږي او یا قدیم داسې و چې چاته پکې ضرر نه بس یترک علی قدمه به وي تاسو پوهیږئ دا وخت چې موږ مثال ویلو د یو سړي د کور اوبه دا د بل سړي په پټي کې تېرېږي خوړ تلویږي یا د یو سړي پټي له اوبه راځي د نهر نه هغه د بل سړي په پټي کې را تېرېږي او د کله نه دا شروع شوي د دې د ابتدا مشاهدې والا نه دي موجود نو دلته د دغه پټي والا د چا پټي کې چې اوبه را تېرېږي زی راځي دته ضرر دی خو دا ضرر خاصه دی او غیر فاحشه دی نو ځکه موږ ویل القدیم یترک علی قدمه تاسو خبره پوهېږئ انشاءالله را بشي دا کار بهرحال دویم قید دا دی چې قدیم به مدیر نه وي ثم لا یخفى ان هذه الماده ليست على اطلاقها
علامه التاصیلی کی بل مقیده بالماده بعدها ورپسې ماده روانه ده شپږمه اذ لو كان القديم ضارا يرفع ولا ينظر لقدمه دې ته باندې قتل کیږي خدي دې د بار آسان مثال یو نهر دی او ټول خلق د دغه نهر نه وبس کی پاکي وبې دي اوس د یو سړي د ګټر وبدي ګټر دوی کنه او هم د نیر ترالویږي خلکو ته یې اوس پته ولګېدل او کله نه شروع شوې ده اگر چې قدیم دی مشاهده د ابتدایي مشاهده ولا نه دی موجود خو چونکې نیر د ګنده اوبه رالویږي او څوک چې د نیر نه وبس کې هغه ته ضرر دی ضرر عامه دی د دې وخت کې به قدیم چې یترک ولا قدمي ولا قید نه جاری کیږي الضرر لا يكون قديما بي تاسو ورسېدل مثالونه به هم راشي دوا دریم نمبر د قدیم په خلاف بدلیل نه موجود لکه څنګه چې موږ د یو بل د ماضي یو دویم تعبیر وکړلو ما وجد على صفه لا يغير عنها الا بحجه ملزمه ما كان قديما يترك على حاله ولا يغير الا بحجه نک دلیل موجود شلو د قدیم په خلاف باندې نو دي صورت کې به القديم يترك على قدمه ولا قيد نه جاری کیږي مجلد الاحکام والعدل کی وی يبقى الشيء القديم على حاله ولا يتغير ما لم يقم دليل على خلافه ترڅو چې دلیل په خلاف نه قائم شوی لکه منګل ته اليقين لا يزول بشك ویلو یقین په شک نه ځای لکی اليقين لا يزول الا بمثله یو تعبیر هم دا کړو ښا ځکه هغه دغه بشان دلیل شو دې باره مثال دا دی همدغه مثال کوي یو سړي د پټي اوبه د بل په پټي راتېریږي د بل په ذاتي ځمکه راتېریږي د کله نه راتېریږي ابتدایي مشاهده نشته نو قدیم دی نو د چا په پټي چې تېریږي هغه دا وایي چې وای دا اوبه قدیمي نه دي حادثي دي او وایي چې نه قدیمي دي او هغه پټي والا په حدوث ته دی والا باندې باقاعده گواهان راولي چې دا خود لاس کاله مخکې 15 کاله مخکې شروع شوی قدیم نه دي بالفاظ دیگر د دې ابتدایي مشاهدین موجود دي دغه ټول راشي گواهی ورکي نو وستل د قدیم په خلاف یعنی په حدوث گواهان موجود شو دلیل موجود شو لہذا دې وخت کې به قدیم یې د سره دا حقیقت کې کوم دا سی وایي دا قدیم نه دی ځکه قاعده نه جاری کیږي نو خبري نو دوه قاعده پکې اهم شو یو دا چې خلاف شرع بنوي قدیم او دویم چې مضر بنوي په ضرر عامه یا په ضرر خاصه فاحشه باندې او دا کوم قاعده مو لګولو دا په حقیقت کې دي سره قدیم نه پاتې کیږي یو وضاحت ضروری دی هغه دا چې یو تصرف قدیمي او یو حالیه قبضوي یو سړی د قدم داوا کوي چې دا حق زما قدیم دی مثلا روح الامین زمکه دا ماتی فی الحال قبضه کړی ده او روح الامین وای دا زمکه ما سره زما د پلان نکاح سره د کله نوا داغي ابتدایي مشاهد نشته یعنی دا قدیم حق زما دی او فی الحال زمکه زما په قبضه کې ده نو حالی قبضه له قاضي اعتبار نه ورکوي بلکې قاعده تبرکوري القديم يترك على قدمه بالفاظ دیگر موږ وضاحت داسې وکړو چې تصرف قدیمه چې دی د لپاره حالیه قبضه دا نه ضروري تصرف قدیمه کافی دی اگر چې حالی قبضه نه وي ورسېدلو بده البحر الرقيق کې بيده عقار احدث الاخر عليه يده بل بقبضه وکي لا يسير به ذا يد زايد نګرځي قبضه والا فلو ادعى عليه انك احدثت اليد هغه قدیم ولو استاخو يد وسنيده وكان بيدي تغړي وخنز ما بلاس کې فانكر يحلف وبه علم ان اليد الظاهره لا اعتبار بها يد ظاهره الاعتبار نشترك قدیمه کم دی غیر اعتبار دی دیوشي د قدیم او د حادث چې اختلاف راشي یو سره وي چې قدیم دی او بل سره وي چې حادث دی نو د کې به مدعي څوک وي دا به داوی مسله ده
دې کې به منکر څوک وي یو د قدیم دعوه کوي او بل د حادث دعوه کوي نو یاد ساتئ موږ ویلي مدعي هغه څوک وي څوک چې خلاف ظاهر وي منکر او مدعي هغه څوک وي څوک چې د ظاهر موافق وي د قاعدې موافق وي نو یو کس چې د قدیم دعوه کوي دا اصل کې د ظاهر موافق دی د قاعدې موافق دی څوک چې د حدوث دعوه کوي نو حدث خو صفات عارضه دي قاعده تمر روانه د الله سره فی الصفات العارضه العدم نو دا د خلاف ظاهر دعوه کوي څوک چې د حدوث دعوه کوي نو دې صورت کې به حکم دی چې قول کچري گواهان د کمی وسرم گواه او دغه به منل شي دسی وایا کله دواړو سره گواهان نو او به چې څوک د حدوث دعوه کوي دغه به منل شي تاسو ورسېدل او که گواهان دی وسرم نو نو په دې صورت کې به قسم چې ده کنه هغه څوک چې د قدیم دعوه کوي هغه تور کول کیږي نو که قسم یې وکړل دا قول بسره د قسم معتبر وي کړي دا بل لپاره به فیصله کیږي بهرحال څوک چې د قدم دعوه کوي داغه په حق کې به فیصله کیږي سره د قسمه ولی وکیږي د تحکیم الحال په وجه باندې تحکیمی حال د موږ د استصحاب دویم قسم چې ویل استصحابي مقلوب او استصحابي منکوس هم ویل او که معکوس نو وجه سره فی الحال چې ده کنه موږ استصحابي مقلوب چاته ویل کیږي چې حال نه فیصله په ماضی باندې مو کې حال کې کوم حکم دی دا ماضی ته شاته ولګي نو حالن څوک چې د قدیم دعوه کوي دغه په قبضه کې دی موږ وی ماضی کې هم دا سره خجی همدغه شان یو بل مثال لاره کې اختلاف رااله بس دا تفریحات کې بوایي تیر شي تفریحات یې وره اوس دیو سړي د باران اوبه چې دي هغه د بل سړي په پټي کې تیریږي باران اوبه څه مطلب کور مانی کم باران کیږي کور نه خامخه اوبه وځي کنه نو هغه به د بل په پټي مانی ورځي یا د بل په کور مانی ورځي هغه کې مثلا سوري نو ولې پاغي مانی وځي نو کچری دا د پټي د کور د اوبه د باران ول اوبه زمانه قدیم نه جاری وي نو اغبل قاضي ته ویل مخاصمه وکړه چې زمانه دی وب بندي کې او د ویلو چې وای زمانه قدیم نه جاری دي نو بس القديم يترك على قدمه د قاعده موافق با قاضي هم د په حق کې فیصله کوي چې وب دي جاری وي ها که شریعت تزر له فاحش لګیدلو مې به مسله ده دغه شان د یو سړي د کور د ګټر کمی وبدي هغه د زمانه قدیم نه د بل بزمکه تیرېدلی او هغه قاضي ته وی را لري کا دا وی چې زمانه قدیم نه دي نو قاضي به هم د په حق کې فیصله کوي همدغه شان د یو سړي د کور یا د پټی لار د بل سړي په پټی باندې تیرېدله او د کله نه تیرېدله ابتدایي مشاهده نه دي موجود معلوم به الفاظ دیگر د غلاره یا د بل خوبو ولا خمو ولا کنه عمل را یادو نو د غلاره چې دا د قدیمه نو هغه زمکه ولا قاضي ته ویل چې دا د زما د زمکه نه د تک را تک بند کی لار ولا ختمي او دا قاضي ته ویل چې دا خو زمانه قدیم نه ده نو قاضي به هم د په حق کې فیصله کوي البته یو دوه خبري اهم دي د لارې په مسله کې به اوریدا تفریح یو سړي کور دی یا دغه زمکه د پټې دی د بل سړي په پټي کې هغه تلار راغلی دا او بل سړی قاضي ته وی چې دا د زما د پټي نه لار ختمه کیږي راځي دی نور نه او دا قاضي صاحب ته وی چې دا خو د زمانه قدیم نه ده د حق زما قدیم دی نو قاضي ولدا په حق کې فیصله کوي دا خو مسله شوله دي کې یو اهم خبره ده چې صحیح د زمکه ولته د حق نشته چې دا منه کی خود تم د حق نشته چې په خپل حق کې تبدیلی وکي دې لارې ته بل کور جوړ کی ابل کور لمبه بدیل رمانی راځي ځکه دا خو به د بل کور په اعتبار سره هغه قدیمه پاتې نشي حدیثه وي تاسو نه رسیدلې همدغه شان دغه مسله احمد ادا
کچری دغه حق والا خپل حق ساقط کینو ساقطیږي کله چې ویل چې بې دا حق مرور زما دی یا د اوبو د تلو راتلو کوم حق زما دی ما ختم کو حق نو بس ختم شو دوباره به دا ونه شي کولی ها کله کله داسې می زمکه د یووي او دا کملار چې کنه رقبه د لاریم د بلوي صرف حق نه وي د مرور والا بلکې د لارې کوم زمکه د رقبه چې وته وي دام دا غوي نو په دې صورت کې کدی کس ویل چې ما خپل حق ساقط کړو نه ساقطيږي ځکه حق خو بس سقوط سره ساقطيږي خو ملک نه ساقطيږي دلته خو د لارې کوم رقبه دا هغه د ملک دی نو په سقوط سره نه ساقطيږي هغه ورته وي درته هبه میکړنه به بل مسله ده تاسو پیږئ نو دوه خبرې اهم دي ودا شوله چې صاحب حق چې دی هغه حق کې تبدیلی نشي کولای څنګه چې مالک دا د حق نه نشي منع کولای او دویم که صاحب حق خالص حق وي او ساقطي کې نو ساقطيږي او کله رقبه حق وي نو به په سقوط سره نه ساقطيږي ها کوته هبه کې به صحیح ده پوه شئ بل تفرید ده نهر ده دا غینا که په قدیمی طریقه باندې د خلکو پټو تک کمیوبت لري همق طریقه به د لانجی په صورت کې باقی پر خودل کیږي څه مطلب یو نیر ده د خلکو بټو ته وبزي سوري استلې دي هر کس خپل بټي ته سوري استلې مسغي ته پغي ته وبزي د چا خپل بټي ته دو سوري استلې دي چا یو سوري استلې غټ دی بل سوري استلې وړو کې دي څوک را باسي کې بده کې تبدیلی کې دي تبلیغ ته اعتبار دي تبدیلی ته نه پرې دي ځکه څنګه چې مخکې منګویل چې صاحب حق په خپل حق کې تبدیلی نشي کولای خبر حل دا تفرید سیوا وري اوس د دې نیر پلان دي چې کوم خلک دي هغه وایي چې په دې سورو کې دی پټو والا ته وبټوري چې موږ ته نه راسي وړو کې نیر دي نو د سیو کا قاضي صاحب لانجه وړله چې ورځ مقرر کا یو هفته به دیو د سوري کولاو کړی دیو پټو ته وبزي او یو ته دیو سوري بندي موږ ته راځي دا طریقې کار دی بدل شي حالانکه غزول طریقې کار چې د کله نه شروع د ابتدایي مشاهدي نشته دی نو قاضي به تبدیلی نه کوي القدیم یترکو علی قدمه همدغه شان برعکس نمبر واری سره وا او قاضي ته زین پټو ولا دا ویل چې هر سره د خپل پټی ته سوري وباسي او دا طریقه دی بدل شي او نور دا ویل چې نه دا غزله طریقه ټیک ده او د زړې طریقې ابتدایي مشاهده هم نشته یعنی قدیم ده نو قاضي به د قدیم په حق کې فیصله کوي چې ما زول حالت مادي تاسو ورسېدلې همدغه شان یو سړی کور دی او خاصه د بل کندر دی نو د دې کور والا ناوه چې د کندر تلويږي نو او د کله نلويږي ابتدایي مشاهده نشته قدیم دی نو کندر والا کا قاضي ته وای دا ناوه دا وبچر الويږي دا د نه کټ کی قاضي بد نه مانی القديم يتركو على قدمه بلکې قاضي بد ته وای د سیوکا کچری تدل تکور جوړه نو د ناوی د پاره د دیوبو د پاره بل بندوبست وکا ها کچری هغه ته ضرر فاحش او طریقه نه کېدل به خو به له مسله ده خو القديم يتركو على قدمه قید نه جاری کیږي همدغه شان یو کله دی او د ډېرې زمانې نه یو ځای کې ګنر ته خلک یو ته ډیران وایي کوړه کرکټ چوت وایي که څه وته وایي نو هغه ځای د چا ذاتي دی هغه غواړي چې خلکو باندې پابندي ولګوي چې نور بل ته ګن نه ورچوي او دا ګن د کله نه چول شي د ابتدایي مشاهد د سره شته نه نو دلته به قاضي القدیم یترک علی قدمه باندې فیصله کوي او د کس ته وایي چې وای د حق نه جوړیږي او کله سکه چې دلته کور مور جوړه پټه کې د دیو له دیو د غند غرزول څه طریقه برابر کا ها کچري ضرر فاحش او بس قاعده کې به وایو څه طریقه نه جوړېدله یا حق قدیم نو به کولې شي چې بدلې کی پوه شو به